واقع کېدو دپاره لفظ طلاق باندې تلفظ اور تکلم ضروری ده. لہذا تلفظ اور تکلم نه بغیر طلاق نه کیږي. زړه کې راغلو خیال راغلو دې سره نه کیږي. بیا د الفاظو د تعبیر په اعتبار سره دوه قسمونه دي. یو ته صریحي ویل کیږي، بل ته کنایي. کنایي بات کې روان دي، اول صریح. شریعت په اصطلاح کې صریح دې ته ویل کیږي چې هغه لفظ ته ویل کیږي چې هغه خپله معنا د هغې معلومه وي، د هغې نه علاوه بل ځای دپاره نه استعمالیږي، یا دا چې شرعي حکم هغه سره ثابتېږي بغیر د نیته. اوس د طلاق صریحي الفاظ دي احنافو په نسبت باندې طلاق او د دې نه مشتق الفاظ چې کم د دې نه راایستلي شوي دي هغې ته صریح ویلی کېږي. مثال په طور باندې ښځه خاوند ته وایي ته طلاقه یې، تا ته طلاق دی، ته مطلقه یې، ته طالقه یې، او زه تا ته طلاق در کوم وغیره، دا ټولو سره طلاق صریح کېږي. همدغرانګې احنافو په نسبت کېږي بیان شوی دی صریح خوړلی دی، بغیر د نیته طلاق وکې کېږي. او که یو سړی دا وایي چې ما د الفاظ صرف دې دپاره ویلو چې زه ښځه وویروم، او بیا هغه د بعد الفاظ استعمال کړي او وایي چې ما طلاق نیت نه و، نه د دې خبرې تصدیق په نه کېږي، طلاق بیا هم شوی دی. د ښځې یېرېدو په نیت باندې که ویلو بیا هم طلاق کېږي. البته یو صورت یې لیکلی چې طلاق ورکول نه مخکې دوه کسان راوغواړي، نرینه یا یو نرینه دوه زنانه، چې د ښځه ټیکېږي نه دې ته چې زه د طلاق اچوم دې سره ما نیت شته، خو صرف یرولو په نیت باندې ورته وایم، هغه طلاق نه طلاق ټکی بدل کړي. ٹھیک شو که نه؟ هغه ذهن کې وي چې ما ته طلاق ویلو حالانکې طلاق نه وي، نه دې الفاظو سره که بیا یېروي نه دې سره طلاق د الفاظ مطلق کېږي. نه لحاظه معلومه ده شو، خلاصه دا شوه چې طا لام قاف دا درې ټکي که یو جمله کې استعمال شو، یعنی ټکی استعمال شو د درو نه جوړو، نه هغې سره طلاق صریح کېږي. هغې کې ما نیت و نه و نیت، زه خبر وم نه و خبر، پوه وم نه و پوه، دا هیڅ عذر نه چلیږي. چې خاوند د عدت کې دننه دنه یعنی درو میاشتو کې دننه دنه خپلې ښځې ته رجوع کولی شي، دا اختیار هغې سره شته. لہذا طلاق رجعي نه طلاق رجعي وجې نه جماع یا دواعي جماع د نه حرمیږي. دواعي جماع یعنی هغه کار چې هغه سړی جماع ته بوځي صحبت طرف ته، هغې ته دواعي جماع ویلی کېږي. بلکې دا افعال کچرې وشي نه دې مطلب به دی چې د خاوند ښځې ته رجوع وکړه، اور کچرې رجوع کولو نه بغیر عدت ختم شو نه اټومیټکلی طلاق به باین شي. دا مطلب چې یو سړی د هغې ښځې ته ویلي چې ته طلاق یې، نه درې میاشتې به ورته موږ انتظار وکړو، که درې میاشتو کې دوی خپله کې یو بل سره تعلق جوړ کړو خو ټیک ته، یا په خبرو ذریعې سره بات کې روان دی، او یا خپله کې صحبت وکړي، او که ونه کړو درو میاشتو بعد به اټومیټکلی دا طلاق باین شي. طلاق باین دا مطلب چې اوس خاوند ښځې ته رجوع نشي کولی، بلکې دوباره به نکاح تړي، دوباره به مهر مقرروي، نه بیا ټیکېږي. لہذا دا دواړو طرف نه رضامندي نه بغیر بیا تجدید نکاح نه کي، یعنی دواړه به تجدید نکاح کی، بیا به دا نکاح قائم شي. احنافو په نسبت باندې د رجوع کول سره هم کېږي. مثال په طور باندې طلاق نه پس ښځه خاوند ښځې ته دا وایي چې زه تا ته رجوع کوم، او سنت دا دی چې قول په ذریعې سره رجوع وکړي، او هغه باندې ګواهان هم جوړ کړي. مثال یو طلاق یې چولی دی، که درو میاشتو کې دننه دا غواړي چې دې ښځې ته زه بیا رجوع وکړم، نه ښځې ته به ورشي هغې ته به وایي چې ما تا ته رجوع کړي، او په دې خبره مې دوه ګواهان هم جوړ کړي. داسې نه ښځه وروسته انکار وکړي، چې انکار وکړي بیا به ورسره کمې جرګې کوي، یا دا ورته چې ته زما ښځه یې، او یا ورته دا وایي چې ته بس ما سره پاتې کېږه. دا دې نه به رجوع ثابت شي، او رجوع کول سنت دي. فعل سره یعنی کوروالی کول یا ښکلول رښکلول، دې سره هم رجوع ثابتېږي. خو دا چې کله یو طلاقي صریح چولی یا دوه چولی، ټیک شو که نه؟ ما ورته ویلي. بل حکم دا دی چې احنافو په نسبت باندې طلاق صریح رجعي سره صرف یو طلاق واقع کېږي. که چېرې د یو نیت کوي، دو نیت کوي، یا د درو نیت کوي، نه هغې ته اعتبار نشته دی. او دریم حکم دا دی چې فقهای کرام په نسبت باندې بالاجماع طلاق صریحي کې د نیت اعتبار نشته، بلکې بغیر د نیته هم طلاق کېږي. کله کله د خلک راشي چې ما ښځې ته طلاق ټکی ویلی خو نیت مې نه و، نیت ته وي او که نه دې سره طلاق واقع کېږي، صریح خوړلی دی. په دې خبره باندې پوه شوئ؟ دا طلاق صریحي مسایلو اور څه مختصر درته ما ویلو. بل چې کوم طلاق قسم دی هغې د طلاق کنایي ویلی کېږي. کنایي به تاسو پوهېږئ اسانو الفاظ کې، لکه یو سړی د ښځې ته دا وایي چې ته طلاقه یې، بس خبره ختمه ده. دویم صورت دی چې دا خاوند ښځې ته دا وایي چې ته په ما باندې خور یې، دا اوس دې ته کنایي ویلی کېږي. ولې دې کې خو طلاق ټکی استعمال نه شو که نه؟ نه طلاق په ځای باندې چې بل ټکی استعمالېږي هغې ته کنایي ویلی کېږي، هغې بحث دی.
دا خبره په خپل ځای باندې ټیک ته چې طلاق وکړي دوی لپاره طلاق ټکي وضع کړي شوي دي، خو بیا هم مختلف معاشرتي سماجي علاقي روایت او بول چال وجنه تعبیرات مختلف کیږي، د نه هیڅوک انکار نشي کولای. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دور کې هم د سیو ٹھیک ده کنه، هغه زمانه کې طلاق وکړي کې دوغه ته ویلو کې طلاق البته، طلاق البته سختی ته ویل کیږي، هغه به کولو دسه دیو چې نه کرامو په نسبت باندې خپل زمانه عرف او بول چال په اعتبار سره تعبیر مختلف الفاظو سره کړی دي چې هغه سره طلاق وکړي. اوس فقهای کرامو داسې الفاظو ته الفاظ کنایي وایي. تقریبا ټول فقهای کرامو خپل کتابونو کې باب الکنایت په نوم باندې مستقل باب قائم کړی، هغه کې دا ټکي ذکر کړی دي. کنایه څه ته ویل کیږي؟ فقهاو په نسبت باندې کنایه ویل کیږي ما لم یوزع له دا احتمال دی چې کېدای شي د اوزه د کنایت ویلي طلاق دی، او کول چې اوزه د کمرې نه خار به نه لګي یې خبره نه ده منلي او طلاق نیت نه کړي بیا نه کیږي. اوس په طلاق کې نه باندې پوه شي. یا مثال داسې ورته وایي چې پاسه اوس که د طلاق بعد شروع دی وې پاسه نه بیا به ګورو کنیت کړي بیا خو ټیک دی، او کنیت نه کړي اسې ورته چې پاسه ما خبره نه مانی بدره باندې لګي نه بیا طلاق نه کیږي. نو اوس په د خاوند نیت ته کتلی کیږي. په دې خبره باندې تاسو پوه شئ. دا ټول طلاق کنایي کې رضی مختصری درته بیانو. بیا طلاق کنایي لپاره درې قسم الفاظ استعمالېږي. بعضې الفاظ هغه دي چې هغه کې رد او د جواب دواړو احتمال شته. مثال په تور باندې اوزه، پاسه، لرې شه، دا ټکي. اوس که بیا ښځه او خاوند چې خپله کې یو بل سره ناست وي نه دا د درو حالتونه خلي، یا به خپله کې رضامندي عام حالاتو کې ناست وي، لکه ښځه او خاوند خپل عام حالاتو کې د دسترخوان به ناست وي روټۍ خوري. که دې کې ورته ویلو چې پاسه، اوزه، لرې شه، نه که نیت یې و طلاق په وي او که نیت یې نه و طلاق په نه وي. دویم صورت خاوند غوسه دی، ټیک ده که نه، خپله کې څه باندې غوسه شوي دي، بیا ورته وایي چې پاسه، لرې شه، اوزه، نه که نیت یې و بیا به طلاق وي، که نیت نه وي بیا طلاق نشته. دریم مذاکره طلاق دی. ښځه ورته طلاق راکړه، ښځه ورته دونه تکړه طلاق راکړه، دا ورته اوزه، پاسه، لرې شه، بیا به نیت ته ګورو، که نیت یې و بیا طلاق شوی دی، که نیت یې نه و طلاق په نه کېږي. په دې باندې پوه شو. دویم هغه ټکي دي چې هغه جواب کې هم استعمالېږي او کنځلو په طور باندې استعمالېږي. لکه مثال په طور باندې ته خالي یې، ته بری یې، ته حرام یې. ته خالي یې یعنی د خوش اخلاقي نه خالي یې، هسې تش کوتکه یې بوتلی، دا مطلب. ته بری یې یعنی دا مطلب چې ټکې انسانیت اندر کې نشته، بس شنه یې، ټیک ده که نه. او ته حرام یې یعنی حرام شکه تا کې چېرته خیر وي، ټول د شر نه ډکه یې. اوس پوه شوې دا کنځلو ته استعمالېږي که نه. اوس که ښځه او خاوند دواړه رضامندي وي او هغې دوران کې ورته وایي چې ته خالي یې، ته بری یې، ته حرام یې، که نیت یې و طلاق په وي او که نیت یې نه و طلاق په نه وي. او که چېرې خاوند غوسه و بیا ورته دا ټکي استعمال کړو، ته خالي یې، ته بری یې، ته حرام یې، که نیت یې و طلاق په وي، که نیت یې نه و طلاق په نه وي. دریم صورت مذاکرات طلاق شروع ده. ښځه ورته طلاق راکړه، دومره تکړه طلاق راکړه، دا ورته دا وایي چې ته بری یې، ته خالي یې او ته حرام یې. اوس په طلاق کېږي. ولې طلاق مذاکره شروع ده چې ورغه ورته طلاق راکړه، دا ورته یو حرام یې، خو شو که نه، بس سري خوړلی دی. دریم قسم هغه الفاظ دي چې هغه صرف د جواب په معنی باندې مشتمل دي، هغه کې صرف جواب ورکولی شي، نور هغه کې کنسلې یا د بل څه احتمال نشته. مثال په طور باندې دا ورته چې ته عدت تیر کا، ته یوازې یې، ته آزاد یې، دا ټکي استعمال کړي. ټیک ده که نه. زموږ طرف ته دا ټکي ډېر دي. ته عدت تیر کا نو دا معنا چې درې میاشتې تېرې کړه، که بل ځای کې نکاح کوې درته اختیار دی، خو دې خو دا معنا شوه که نه، عدت تېرولو دا معنا شوه. یا ورته وایي چې ته آزاد یې، خو دا مطلب که نه چې د خاوند د نکاح نه آزاد یې، کم ځای د خوښې خپل ځان ته بل میړه یا خاوند وګوره زموږ د پښتو اصطلاح کې. او یا ته یوازې، دا مطلب چې مخکې زه در سره وم، زه د خاوند وم، اوس زه ستا خاوند نه یم، ته یوازې. نه دې کې که چېرې دواړه ښځه او خاوند راځي و خپله کې ګپ شپ کې ویلي دي، بیا نیت نه لازم دی. که نیت و طلاق وایي، که نیت نه و بیا به طلاق نه وي. او که چېرې خاوند غوسه کې و دا ټکي استعمال کړو، بیا د بغیر نیته طلاق شوی دی. او که چېرې مذاکره د طلاق وه، ښځه ورته طلاق راکړه، دا ورته وایي چې ته آزاد یې، طلاق وشو. یا ورته عدت تېر کا، دا معنی چې عدت تېر کا، بل ځای کې ځان ته خاوند وګوره، نه دې سره بیا طلاق واقع کېږي. نه دا فقهاو دا 9 قسمونه ذکر کړي دي، مارته سرسري ویلو. اوس کنایي کم الفاظ دي. که چېرې د آزادې ښځې دپاره د طلاق په نیت باندې استعمال کړی شي، نو دې دپاره نیت کول ضروري دي او ټیک دی. او که چېرې دې کې د یو طلاق نیت وکړي بیا یو طلاق کېږي، او که د درو طلاقو نیت وکړي بیا درې کېږي. ښه دا یاد ساتئ. مثال په طور باندې خاوند لګیا شو ښځې ته دا ویلو چې ته په ما باندې مور یې،
او نیت دا چې درې وړه طلاق دینه وشي درې وړه طلاق کیږي ها یا به یو طلاق کیږي یا به درې کیږي دوه نه کیږي ولې دوه محض عادت دی هغه خپل علمي باسه هغه باندې تاسو نه پوهیږي. اوس مسله دا جوړه شو چې خاوند د نیت اوس مثال په تور باندې خاوند خځې ته وایي چې ته په ما باندې خوري خو طلاق نیت دې خو طلاق شو کنه خو خاوند بوسلاندې وبو بوزي چې نه ما د طلاق نیت نه دی کړی انکار یې وکړ اوس په سکه ور سره نو فقهاو لیکلي چې کم صورتونو کې د خاوند نیت باندې طلاق موقوف دی یعنی که نیت د خاوند وو بیا طلاق شته او که خاوند نیت د طلاق نو بیا نشته دی نغه کې موږ داسې وکړو چې خاوند نه به تاسو کو چې تا نیت وو کنه خاوند وی چې نه ما نیت نو نه د خاوند خبره تصدیق وکړي دا خبره یاد ساته طلاق کې خاوند زماره دی خا د خاوند خبره ته اعتبار دی ٹھیک ده کنه برسه مارته ویلی دي بیا هم که خزه دا دوا کی چې نه ما د طلاق را کړی دی او دی چې کم ټکی ویلی غنه طلاق معلومیږي دا به خاوند ته قسم ورکی خپل ځان ته د کمرې کې ورته چې ته قسم وکړه طلاق نیت نه وکړي اوس که شری کور کې قسم وخړو کمرې کې چې ما د طلاق نیت نه دی کړی خو خاوند خبره معتبر شو کنه خزه سره ګمان خو نشته کنه بیا طلاق نه دی شوی اور کچری خزه خاوند بیا هم انکار وکړو او خزي یقین دي چې د طلاق ټکي ما د پر استعمال کړي بیا قاضي یا مفتی ته به د خاوند بوزي بیا د مفتی او د قاضي ذمہ داری دا چې د خاوند نه به قسم واخلي که خاوند قسم وخړ چې ما د طلاق نیت نو کړي خزه د دې نکاح کې پاتې ده او که خاوند باندې خلا راغله وای چې نه ز قسم نشو چتولې نه بیا خاوند کې تیار ده بیا طلاق شوی دی خزه به نه جدا کړل شي دې خبره باندې پوه شئ جی اوس مسلې د سیدی چې هغه د طلاق سره متعلقه یسو مسلې دي دلته ما لیکلي وي چې څه شوي دا دی یو سړی دی هغه دا عادت دی هغه وایي طلاق مال صحیح ده که نه دلته خو موږ خلک ډېر نه وایي خو دا پېښوریان ډېر وایي طلاق مال صحیح ده که نه دې سره طلاق کېږي که نه کېږي نیو خبر یاسه ده چې دا هم اوف کې تکیه کلام په طور باندې استعمالي که بعضې خلک والله دا کار شوی والله او بعضې تکیه کلام دی چې کم دی دا ټکي ډېر وي همداسې دا طلاق مال د بعضو خلکو تکیه کلام وي خبرو کې ډېر وي نه دی په باره کې فقهاو دا لیکلي دي چې اول خو دا ټکي استعمالي نه دا مکروه دی بېحیا ټکی دی صحیح ده که نه داسې بېحیي ورکې پرته ده نه دی استعمالول پکار ځان د دې نه منې کي خو که بیا هم استعمالي نو عام طور باندې استعمالي بیا خور سره طلاق نه کیږي خو که خزه ته دا ویلو اور خزه مخاطب و اور مراد دینه د طلاق نو بیا ور سره طلاق کیږي ها اوس وښه په دې خبره باندې نه لازم دې ټکی نزان ستل پکار دي بل یو سړی د خزه ته دا وی چې یو دوا درې ما پرې خو دی ٹھیک ده کنه مونږ په دلته په تیراوال اصطلاح کې دا وی چې یو دوا درې ما پرې دا ولي نه دې سره طلاق کیږي کنه کیږي لیکلي دي چې دې سره طلاق کیږي ولې دا ما پرې خو دلې دینه معلومیږي چې دی د خزې ته د طلاق نیت کړی دی او یو دوه درې ور سره ویلي دي نه درې ور سره راغلو لہذا درو طلاق سره بیا طلاق ده ها یو دوه درې ما پرېښودلې دې سره به درې طلاق کېږي بل یو سړی دی هغه دا ووایي چې ته مانه فارغ یې ٹھیک شو که نه کله کله جګړه وي که نه خاوند ښځې ته دا وایي چې ته مانه فارغ یې تو مجھ سے فارغ یې نه دې ته لیکلي دي چې د سره یو طلاق باین کیږي یو طلاق باین وشو اوس که د ښځه او خاوند خپله کې بیا دوباره تعلق ساتل غواړي نو مولا به بوزي دوه ګوان به کیني دوباره به نکاح وتړي درو کرتوسو کې یو کرتوس ډزېدلی دی دوه ورسره پاتې دي نه لحاظه که خاوند ښځې ته دا وایي چې ته مانه فارغ یې دې سره یو طلاق باین کیږي ښه بله مسله دا ده چې یو خاوند ښځې ته دا وایي چې ته په ما باندې خور یې دې سره هم طلاق باین کیږي ښه خو نیت د طلاق وي یا جنگ جګړه ده اور یا د طلاق مذاکره شروع ده ښځه ورته چې ما ته طلاق راکړه دا ورته چې او ته په ما باندې خور یې نه دې سره طلاق باین واقع کیږي اور داسې الفاظ استعمالول دا مکروه دي ٹھیک شو که نه روایت کې راغلي دي یو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو سفر کې و یو سړی لګیا دی خورې دا کار وکړه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو کوی دا ښځه څوک ته وی دا زما ښځه ده وی خور ورته ما وایه ښځې ته څنګه وایي چې دا زما خور ده ٹھیک دی اسلامی اعتبار سره خو خويندې دي کله ابراهيم عليه السلام چې کور ولا سره ګر شو ظالم بادشاہونه تاسو کوی دا څوک ته وی دا زما خور ده د اسلامی اعتبار سره خو موږ خويندې ورونو دي کې شک نشته دي نه ځکه فقها لیکلي دي چې ښځې ته خور ویل یا مور ویل یا ترور دا مکروه دي ٹھیک شو کنه
یو بل ته فقهاو دا لیکلي چې ښځې ته پکار دی نه چې خاوند ته نوم اخلي. جمعه خانه لاړې، جمعه خانه راغلی، جمعه ګوله ځې او جمعه ګوله راځې. داسې ورته وایه واړو پلاره، یا ورته یو بل داسې دا کم نن سبا چې دا کم جدید دا نوجوان زموږ جنریشن روان دی، جانو جانی جینی بس نومونه کې د ولي دي دا ورته اخلي. ټیک ده که نه؟ خو نور دا نومونه ښځې ته د خاوند نوم اخیستل دا مکروه دي. خاوند در باندې حق دی. صحیح ده که نه؟ ځکه فقهاو دا لیکلي دي چې دې ټکي سره چې کله دا خاوند ښځې ته دا وایي چې ته خور مور تروري نغې کې بیا نیت ضروري دی. که نیت بیا طلاق شوی دی او که نیت نو بیا طلاق نه دی شوی. ها که طلاق مذکره شروع ښځې ونه مطالبه کوله چې ما ته طلاق راکړه، بیا استعمال کې بیان طلاق دی. ښځې ته نامه خلي بیا هغه څنګه مکروه ده، په کار نه ده. خو او شته خاوند طرف نه ورته ګنجایش شته دی. ولی خاوند مشر شمارل کېږي او ښځه کشره. ټیک دی که الرجال قوامون علی النساء. خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام به حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته نوم نه اخستو. ټیک شو که نه؟ یا حمیرا، حمیرا به ورته ویلو که نه؟ حمیرا ویلی کېږي غنم رنګ ته. ټیک شو که نه؟ نه ډېر د مینې وجې نه به ورته حمیرا نوم اخستو، نوم بې نه. دې وجې نه فقهاو دا لیکلي چې په کار دی چې د یو بل ته نوم نه اخلي. هغې انډایرکټلی اثر دا دی چې بچي به سبا بیا بار نوم خلي چې مور د څوک ته بس نوم به ډایرکټ خلي، پلار د څوک ته که پلار نوم خلي خیره، خو مور نوم پټ ساتل پکار دی. ټیک ده که نه؟ لہذا دې وجې نه احتیاط کول پکار. بله مسله دا ده چې یو سړی ښځې ته دا وایي چې ته په ما باندې حرام یې، نه دې سره طلاق بین واقع کېږي بغیر نیته. ښه دې ته بین صریح ویلی کېږي. دا خبره یاد ساتئ. یو سړی ښځې ته وایي چې ته په ما باندې حرام یې، بعد کې مور ته وایي چې هلکه تا څه مراد و؟ جي ما ښه نیت نه و، که نیت ته نه وي دې سره طلاق شوی دی او طلاق ورسره طلاق بین کېږي. ټیک شو که نه؟ خاوند ښځې ته دا وایي چې ته په ما باندې حرام یې. بین دې ته ویلی کېږي چې دوباره به نکاح تړی. دی ښځې سره هغه وخته پورې ته تعلق نشي ساتلی چې دوباره د بیا نکاح نه وي تړلی. طلاق رجعي کې ضرورت نه وي. طلاق رجعي خو بس خاوند ښځې ته دا وایي چې بس ته زما ښځه او زه ستا خاوند، بس خبره ختمه ده. منځ کې مولا راوستلو ضرورت نشته. طلاق بین کې به منځ کې مولا راولې به، دا اسانه خبره ده. تاسو عوام په دې ښه پوهېږي. طلاق رجعي یا طلاق صریح دې ته ویلی کېږي چې منځ کې د مولا راوستلو ضرورت نشته دی. بس ښځه او خاوند کمرې کې مسله حل کړي، یا خپله کې یو بل سره خبرې اترې وکړي، یا ټیک شو که نه صحبت یو بل سره وکړي، بس خبره ختمه ده. طلاق بین کې به مولا راولې، هغه به سر دوباره بیا درته نکاح تړي. نه لہذا که دا ورته وایي چې ته په ما باندې حرام یې، بغیر نیته به طلاق بین واقع کېږي، دوباره به مولا راولې، هغه به درته بیا نکاح تړي. اور شپږمه مسله ذکر کړي صفحه 148 باندې چې خاوند ښځې ته دا وایي چې ته په ما باندې مور اور خور یې. غان درته ما ووایي چې طلاق نیت یو، طلاق ورسره وشو، اور که طلاق نه نو طلاق مذکره شروع، ښځه ونه مطالبه کړي چې ما ته طلاق راکړه، دا ورته وایي چې او ته په ما باندې خور مور یې، بیان طلاق شوی دی. اور یا دا چې خاوند غیظ او غضب کې دی، جګړې کې دی، نه غوسه کې، خو چې دا وایي خو طلاق مراد دی که نه، دا څوک مینې کې دا ټکي نه استعمالوي که نه. نه لہذا دا طلاق بین سره دا کم متعلقه ضروري مسایلو هغه د تمارس کو. البته سبب ان شاء الله داسې کو طلاق بالکتابت، آیا لیکلو کې طلاق کیږي که نه کیږي، میسج باندې کیږي نه کیږي، واتس اپ باندې هغې سره به ان شاء الله بحث کو. اور مخکې ورسره تعلیق دی، دا خاص کر چې زمونږ د پښتانه نه دي، ښځې ته وایي چې پلار کور ته لاړې بیا داسې هغه به ان شاء الله سبا بحث کوي. سبا خو جمعې ورځ ده، چوټي ده، هفتې باندې به هغې سره ان شاء الله بیا بحث کو. یو ورځ به وباسو دې دپاره چې دا وهابیان او غیر مقلدین وایي چې 3 طلاقه یو دي او موږ وایو چې 3 طلاقه 3 دي. هغې باندې به دلایل درته وایم اور آسان الفاظو کې پوهه. هغو څه دلیل دي، دغې جوابات او زمونږ څه دلیل دي، هغې باندې مو بحث کوو. ځکه م خبرو دا نه د مونږ دلته کې دا مسله ذکر شوي ده. دلته کې یو سړی دی ذکر کړي دي چې خپلې ښځې ته 3 طلاقه چولي، د ټولو مدرسو به یې وګرځي، د غور ته وایي چې 3 طلاقه دي. بیا لاړو وهابیانو مدرسې ته، هغه ورته وایي چې دا خو یو طلاق دی. نه یا دا ټیک دی که ټیک نه دی. نه ورته مفتي صاحب ورته دا لیکلي چې دا حرامو کې مبتلا ده، دا زنا ده. ټیک ده که نه؟ سلو کې درته 99 علما دا وایي چې دا ښځه در باندې حرامه ده، یو مولا وایي چې او ټیک ده. د 99 به منې که د یو به منې، خبره ختمه ده. اوس دغه رنګې دا مونږ ټول دا وایي چې 3 طلاقه 3 دي، دا یو پکې راپاسي چې نه 3 طلاقه یو دي. ټیک ده که نه؟ نه دا خو بوسو لاندې اوبو بوتلل دي. نو دې کې به تاسو ډېر زیات احتیاط کوئ. مسلک دې دپاره خلک بدل کړي. دلته پېښور کې ماته داسې ډېر کسان معلوم دي چې مسلک یې بدل کړی. ښځې 3 طلاقه چولي 3 شوي دي، یاره د احنافو کې نه کي، ځا بس وهابي شه. نو مسلک بدلیدو سره خو درته حرام حلالېږي نه، که څه خیال مه دی. یو سړی وایي چې یاره زه شراب ډېر شوقي یم، به داسې چل به وکړم چې عیسایت ته به لاړ شم، نو غځې کې خو شراب حلال دي. هغو مذهب کې جایز دي که نه؟ هغه لاړو عیسایت ته، عیسایت سره به هغې ته د شراب حلال شي. اسلام نه خاصې خارج شو، سر د وخوړو. نه بعضې شیزونه داسې دي چې هغه یو مسلک کې حرام وي او هغې د مسلک دې دپاره پرېښودل چې هغه مسلک ته لاړ شه، ما ته به لار جوړه شي اور اسانه بشي. نه ټیک ته ځان د خو د دنیا کې خو د لار جوړه که، خو آخرت کې خو لار نه ده جوړه که نه. آخرت کې خو هغه رنګې حرام دی که نه دی، خبره ختمه ده.
ندیو چې هغه باندې ان شاء الله باس کو کوشش کو چې دا باسونه دی رمضان کې وشي نور به ان شاء الله به بل رمضان کې مزل کو زه مطلب دی چې ښځې ته ویلي چې بس ښځې ویلي چې ما ته طلاق راکړه او خاوند یې ویلي چې بس ټیک دی دا دې ته طلاق ورکړه بچي یې ویلي چې دی شاید چې مړه ته پلاني نه مور و پلار نه معافي وغواړه دې څه وشو نه مور پلار مفي سره خو طلاق نه مف کیږي اولی ورته دا وایي چې ښځې ورته وایي ما ته طلاق راکړه دوی ورته جواب طلاق یې نه ها دا بغیر طلاق نه دا نه ټیکېږي بیا خو دمکی شه کنه او دمکی ده او چې د سورتوي چې بغیر طلاق ته نه ټیکيږي نو دي سره نه کیږي صحیح ده کنده دمکی ده پرون درته ما ویلو یا فیوچر چې طلاق په در کومه طلاق دونګه نه دا ټولې دمکیانی دي سره طلاق نه کیږي خو بهر احتیاط کول پکار دي د ټکی نه دي استعمالول پکار صحیح ده سبحان او سبحان الله